نن پدې دیر پدې آفر دیر علاقه کې یو پښتون یو امریکایي ورپسې راغلی دا ګرل پلینټ دی دا زما په موبایل د لاسه نن زمونږ عزتونه لیلام شو د دې موبایل د لاسه زما محترم څومره لوی لوی فسادات هغه مخې ته په وجود کې راغه پښتون ځان هم درته به دې نه ښکاري تاسو عملونه څه کوئ کردار ته م وګوره حرکتونو ته م وګوره او په ځان باندې نوم دا د پښتون ایښودی دی پنجابیان به هم تاسو نه چې کوم دی پناه وغواړي پنجابیان من او تاسو د کومو خلکو نه متاثره شو نو زه دا خبره به در سره ومنم چې یو انګریز در پسې د امریکې نه راغه او دلته چې کوم دی تا د هغه انګریز سره نکاح وکړه ا دې مسلمانه کړه په اسلام کې دې داخله کړه لیکن د پردو خلکو څه کار دی چې تی دې خپلې ښځې سره میلاوې ستا ښځه شوه که نه خبره خو مې غلطه نه ده میډیا والا راځي او دغه د دې پښتون د دې ښځې سره څه کوي انټرویو کوي څه کوي انټرویو کوي لاسونه میلاوي د دې الګ خپل رونم پورندار باندې لاس اچولی دی شابسي پښتون که ته ماته وایې چې دا انګریزه ده او دې په دې پابندیانو باندې په پرده باندې په عزت باندې څه کار دی نو هغه انګریزه ته خو انګریز نه یې که نه ته خو پښتون یې ته خو مسلمان یې ستا خو بیبي ده ته خو دا خپله بیبي د دې ټولو خلکو نه پټه وساته هر سړی دې راځي او ستا ښځې سره دې ویډیوګانې جوړوي دا پښتون کېدی شي زما محترم وای د ګیدړ 100 کاله زندگی او د زمري یو ورځ زندگی نو د زمري دا یو ورځ زندگی ته بهتره ده د اوچتو سترګو زندگی پکار ده د غیرت زندگی پکار ده نو زما محترمو هر یو خبریږي او دیر ته ځان رسوي او بس دغه والا ښځه رابار کوي او بس لګي ها خنداګانې او ټول پې فخر کوي لګیا دي اوس که دا یو پښتني داسې حرکت کړی وی او دا زما محترمو د خپل کور نه د خپل یار پسې او د خپل معشوق پسې د دې کور نه تښتېدلی وی نو دې خلکو به ورته ښه نظر کولو که بد نظر به کول وایه دې به ورته بد نظر کولو ته خو زما پښتنه د واده په شپه باندې د هغې لاس په قرآن باندې ږدي چې تا خو به داسې غلط حرکت نه کړی تا خو به زنا نه کړي تا خو بدکاري نه کړي نو په ایمان ووایه انګریزي سره هر څه قبلوي هر څه تسلیموي خیال لرې که نه نو انګریزان خو د الله دشمنان دي هغې خو آزاده زندگی تیره کړي هغې خو د ټوشو پیپر غونته کې خلکو استعمال کړي او غورځولي زمونږ الحمدلله مسلمانانې پښتنې موږ الحمدلله د هغه سونې غونته کې سونه خلک پټه ساتي که ښکاره ساتي پټه ساتي که ښکاره ساتي موږ ورته الحمدلله دستانې م ورچولي جرابې م ورچولي په دې ګرمه ګرمۍ کې هغه درنه ټوپۍ والا برقه م ورچولي دې ته غیرت وایي سونه خلک پټه ساتي الحمدلله زمونږ بیبیانې د یو خاوند د لاندې زندگی تیروي یو خاوند ته زما محترمو په دې چاردیوارۍ کې ناست دی او د کور میرمنه جوړه شوي د کور میرمنه نو خپل حیثیت وپېژنئ پوه شوئ خپل حیثیت وپېژنئ زه څوک یم وایي هغه چا سره رشته وکړه د خپل صادر سره خپې وغځوه نن په سوشل میډیا باندې دا لنډران او دا ټیک ټاکیان هر یو ارمان کوي چې کاش زم د یو انګریزي سره چې کوم دی نکاح وکړم زم د یو انګریزي سره نکاح وکړم قسم د الله په ذات باندې موږ مسلمانان انګریزان د ځان نه متاثره کړي نه دي دې انګریزانو دې یهودو کفارو زموږ مسلمانان د خپل عمل او د خپل کردار نه متاثره کړي دي او زما محترمو موږ ډېر کم داسې انګریزان او کافران ګورو چې هغه موږ په اسلام کې داخل کړي هغې کلمه ویلې د مسلمانان شوي لیکن اکثریت زموږ مسلمانان هغه زما محترم دین اسلام نه اورېدلي دا د الله د رسول په منبر ناسم دغه د یورپ ملکونو نه یو نوجوان پښتون ما پسې کمنټ وکړو ما ته وایي مفتي صاحب زه په داسې علاقه کې پروت یم په داسې ملک کې پروت یم چې ما دین اسلام پرېښی دی زه نه قرآن منم نه خدای منم نه رسول منم او تا ته څه نه ویم ستا بیان موږ پسې دلته م راغی الحمدلله زموږ د مسلمانانو ما ته دومره سپورټ راکړی دی هر ګوټ هر کوڅې هر ملک ته زما آواز الحمدلله د سوشل میډیا په ذریعې سره د هر نوجوان د هر زنانه د هر سپین ږیري غوږ ته رسولی دی زه د دې خپلو نوجوانانو د دې خپل کتونکو چې کوم دی شکریه ادا کوم نو دغه بدبخته ما ته څه وایي تا ته خو څه نه ویم ځکه ته پښتون یې څه وایي تا ته څه نه ویم ته پښتون یې
و استاد پیغمبر هم داسې حکم وي و استاد هغه شیم داسې حکم دا زما مسلمان بیا مرتد شوی دی بیا په مرتدۍ کې په داسې حال او داسې حد ته رسېدلی دی چې زما پیغمبر ته کنځلې کوي زما عایشې بیبي ته کنځلې کوي زما محترمو د مؤمنانو مور بیبي ته کنځلې کوي د څه دپاره د پیسو دپاره ډالر یې وکتلې سترګې بیا اسمان ته وخیږي داسې نو دا خبره ما دې دپاره وکړه چې دا د پښتو نوم بیا ما اخله په دې خبره ورسېدې که پین شرټ واچوه پین شرټ او کنی بربند ګرځه ځکه چې حیا خو هم څه څیز دی که نه حیا وایي چا نه چې حیا لاړه ایمان دنه خپله لاړو ایمان ځکه چې دا حیا او ایمان یو بل پسې پیوست څیزونه دي لازم ملزوم مولانا صاحب ناست دی دا یو بل پسې لازم ملزوم دي چا نه چې حیا لاړه وایي اټومیټک د پسې ایمان ځي ایمان دکې نه پاتې کي وایي کم انسان چې زنا کوي بدکاري کوي دغه دوران کې الله رسول فرمایي دکی ایمان وایا دکی ایمان نہیں چې کم ټیم ته د الله نافرمانی کې سود کې زنا کې ظلم کې دغه ټیم کې تا کې ایمان نه وي دغه ایمان د یو چترۍ په شکل کې د پاسه داسې ودرېږي خو چې کله دا د بدکارۍ نه فارغ شي واپس پکې ایمان راشي اوس دغه دوران کې تعالی مرګ راغی د مرګ ژوند څه پته لګي